على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. قدرمنو حضرونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د حضرت شیخ ادریس صاحب د شهادت باندې د زړه له تله ډېر غمجن یو او دا د علماو شهادت خصوصا د داسې نامتو علماو شهادت هغه که په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که د نړۍ په نورو برخو کې وي د اسلامي امت لپاره یو ستره ضایعه ده او نه جبرانېدونکې ضایعه ده. دا یوازې هغه څوک کولی شي چې هغه د اسلام مسلمانانو او دین دشمنان وي. موږ دلته راغلي یو تر څو د افغانستان د اسلامي امارت په استازیتوب د حضرت شیخ صاحب د شهادت له امله د هغه صاحبزادګانو ته خصوصا مولانا انیس احمد صاحب د هغه ورونو ته شیخ صاحبانو ته ټولې کورنۍ ته د متعلقینو دوستانو خپلوانو ته د جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړکټک مشرتابه او استادانو او شاګردانو ته همدارنګه د جمعیت علماء اسلام قیادت ته د اسلامي امارت د مشرتابه او زموږ د حکومت له طرفه د غمرازي پیغام شریک کړو. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د شهادت په اړه د افغانستان د اسلامي امارت د غمرازي پیغام په ډېره خواشینۍ سره خبر شو چې د پېښور اکوړه خټک د دارالعلوم حقانیه مدرسې مشر استاد شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په شهادت رسول شوی. انا لله و انا الیه راجعون. د افغانستان اسلامي امارت په نوموړي باندې برید په تر سختو ټکو غندي او د علما کرامو په شهادت رسول د اسلام او علماو د دشمنانو کار بولي. د نوموړي جید عالم او د زرګونو علماو د استاد شهادت د ټول علمي کهول علما کرامو او اسلامي نړۍ لپاره یوه ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه بولي. د الله تعالی څخه مرحوم شیخ صاحب ته جنت الفردوس کورنۍ خپلوانو متعلقینو ته د صبر جمیل او اجر جزیل دعا کوو او له الله تعالی څخه د علما کرامو دشمنانو ته د دنیا او آخرت ذلت غواړو. د افغانستان اسلامي امارت ومن الله توفیق. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واشفنا ونجنا من عذابك في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل شهادته وادخله إلى جنات النعيم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.